بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین. نن تاسو سره یو بل اهم ټاپک باندې چې دین بحث کو. نن سبا زیات تر چې د امتحاني نظام چې د اسلوس بیس تاوړېدل دی او د اسلوس بیس په وجه باندې چې د تیر شوي 2 کاله مخکې چې کوم د امتحان رزلټ راغلی و ډېر خراب او پریشان کنو د خفګان باعثو ډېر زیات ماشومان په هغې کې ناکامه شوي او چې کومو کامیابي حاصل کړې وه د هغې نمبر هم ډېرې زیاتې کمې وې. نو موږ نن د خپل موضوع مرکز چې دی اسلوس ایښی دی. د دې اسلوس نه مخکې د دې تعارف پیژنګلو به کوو چې اسلوس او په عام تدریس کې څه فرق دی. نو چونکې د ویډیو د طوالت پیش نظر موږ کوشش کوو چې دا ویډیو په 2 حصو کې شي. یو سپیشل په اسلوس شي او دا یو چې دی لږ د اسلوس نه هټ کر او یا اسلوس پر مبني تدریس کې فرق څه دی او اهمیت د دې څه دی، ولې دا اسلوس بیس تدریس راوتی دی او دې باندې ګورمنټ یا محکمه تعلیم ولې زور راولي. نو د دې د پوهې دپاره به زه لږ غونډه کې په روایتي تدریس باندې او په غیر روایتي تدریس یعنی ساینټیفیک طریقې تدریس په دې په منځ کې به لږه شانتې موازنه وکړو چې تاسو ته د اسلوس اهمیت دا ذهن کې پروزي او دا وپېژنئ. ګورئ دا کمر جماعت چې دی په دې کې تدریس چې دی په 2 طریقو سره باندې. په یوه طریقه کې چې په هغې کې د طالب علم نه دا توقع کیدی شي چې دی د مخامخ ګوري، خاموشه دی ناست دي او اوري دي سیده دي کینی، یعنی یو دا طریقه را په دې باندې مخې ته خبره کوو. دویمه دا ده چې عقلي شعوري او جسمانی طور باندې مصروف عمل دي دا وړوکی. دا دواړه تجربات چې دی د اساتذو د درس و تدریس په باره کې یو مستقل نظریات او اعتقادات او مظهر دی او مرکز دی. په دې دواړو باندې چې دی ډېر څه ویلي شوي دي او په دې باندې چې دی د دې خپل اهمیت او ضرورت بیان شوی دی. په دې لومړۍ طریقه کې مونږ چې ګورو په دې کې چې دی مرکز چې دی معلم دی، یعنی معلم چې دی د علم چشمه ده، هغه چې دی نو مرکز دی او هغه په دې کمره جماعت کې یا د تدریس په دې کمره کې یو مرکزی حیثیت لري او باقی د تدریس طریقه دا ده چې د خپل څه اهداف مقرر کړي د مخکې نه هغه اهداف اصلي او اکثر د ټایم چې دی په روایتي طریقه تدریس یعنی لیکچر چې ورته ویلی شي په هغې کې صرف شي. په دې کې دای چې معلم چې دی محرکي یعنی ټول بوج چې دی دا په معلمي او متعلم یعنی طلبه هغه دته سایلنٹ خاموشه د روبوټ په شانتې ناست دي او که روبوټ نه نو د مدرس کوشش دی چې دی د روبوټ پوزیشن ته راولي او یکسویي او خاموشي حاصل کړي او د خپل لیکچر جاری وساتي. طلبه بالکل په دې کې چې دی غیر محرکي غیر فعالي. د استاد مثال دی یو ټیپ ریکارډري هغه لګیایي او د طلباو په دې کې چې دی کردار داسې چې لکه څنګه استاد یو ریډیو په شان لګیا دی یا د یو ریکارډ شوي سیس په شان لګیا دی او بل طرف ته د هغې اوریدونکي چې دی ریکارډینګ کوي. بس هغه د ریکارډینګ د ده نه چې څه وځي د خولې نه هغه کافي کوي او هغه یا نوټ کوي او دا معلومات هغه ځان سره جمع کوي او بیا د دې طلبه د کامیابی انحصار په دې باندې وي چې د منعن چې
چې څه د اورېدلي دي هغه د ریکارډ کړي او هغه معلومات منتقل کی هغه چې دی او کاغذ راولي نو بس دا کامیاب سټوډنټ دی او دا د ده د کامیابۍ د پاس کېدو دپاره چې دی یو شرط دی لازمي. د دې په مقابل کې بل طریقې تدریس چې دی چې په هغې کې مرکز متعلم دی یعنی سټوډنټ چې دی هغه مرکزي حیثیت هغه ته حاصل دی. په دې کې چې دی د آموزش مرکز محور چې دی هغه معلم نه بلکې متعلمي او په دې کې طلبه فعال وي، په دې کې طلبه چې دی محرک وي او معلم چې دی داسې تجربات متعارف کوي هغې سره چې د کومې په ذریعه باندې هغوی زده کول، سوچ کول او دا شان یعنی یو شی اخذ کول، حاصلول د خپل تجرباتو په ذریعه په خپل زده کوي. په دې ځای کې معلم چې دی بحیثیت معاون، فیسیلیټیټر، رهنما او کارکوونکی چې دی زده کړې والا چې دی هغه چې دی نو فعال دی او هغه چې دی د میدان هیرو دی او استاد یا معلم هغه د هغه مدد کوونکی دی چې کوم ځای کې د هغه ته د رهنمایۍ ضرورت پیښیږي، کوم ځای کې هغه ته د مدد ضرورت پیښیږي نو هغه د هغه سره تعاون کوي او مدد کوي. دا خبره په دې کې یاد ساتل ضروري دي چې زده کړه واحد د استاد نه نه کېږي بلکې زده کړه د استاد سره سره د کمره جماعت کې دننه یعنی انفرادي طور هم دا شان جوړو کې دوه سټوډنټان هم یا مونږ ورته ګروپس وایو د ګروپونو په شکل کې هم د یو نه ډېر طلبه چې یو ځای شي او دا شان د کلاس نه بهر هم یعنی د دې دایره چې دی دا وسیعه ده. د زده کړې دا طریقه چې دی دا لنډه نه ده، دا ډېره وسیعه ده. په دې کې د استاد نه هټ کر هم ډېر زیات فیکټرز او ډېر زیات شعبې داسې دي چې په هغې کې چې دی طالب علم زده کړه کوي. دا زموږ سره اصل کې طریقې خو ډېرې دي خو دا موږ مرکزي دوه طریقې بیان کړلې چې دا په دغه کې رایج دي. اوس ایسلوس بیس څه دی؟ ایسلوس موږ نه څه غواړي، په ایسلوس کې څه کول دي دا زموږ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې چې دی هغه به تاسو د هغې تعارف مو پیژنئ او ایسلوس اهمیت مو پیژنئ او د ایسلوس په تعلیم کې کردار مو پیژنئ او څه تبدیلي د ایسلوس په منځ کې راتلی شي او د ایسلوس او د تدریس په منځ کې رشته څه ده. دا زموږ د نیکسټ ویډیو چې دی نو دغه ده ټاپک دی. محض تاسو ته مونږ په دې کې د عام دو طریقې د تدریس وښولې، ګورو به چې په ایسلوس کې په دې دوو کې کومه یوه طریقه چې دی هغه ایسلوس بیس ته نږدې ده. ډېره مننه، شکریه، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.